د UC1 چې څومره مرګري دي او نن کوم دوی په دې لنډ تنګ وخت کې دا پروګرام ارینج کو دلته مونږه یو جنډه وخېجوله دوی یو چوک جوړ کړی د یو خپل شهید په نوم هغه جنډې پرچم کشي وشوه کوم پروګرام چې مونږ ورکړو هغه پروګرام زموږ په ضلع کې روان دی د پرچم کشایانو په هغې جنډې خېجولو باندې او بیا چې دا سیکرټري صاحب چې کومه ارګنایزینګ کمیټي اناونس کړه او په دې کې کم د اووه واړه ملګري رالل او د دې ځای چې کم سینیر ملګري دي کم ورکر دي ټولو نه مخکې تاسو ټولو ته مبارکباد وایم چې ستاسو هغه هلو ځلو او ستاسو هغه منډو ترړو نن رنګ راوړه او موږ ستاسو په دې UC کې هغه پیله خښته نن کېښوده او انشاءالله چې د تنظیم ډسپلنټي د تنظیم نظم و ضبطي او د تنظیم بالادستي ان شاء الله په دې خښته باندې به موږ دیوال د پاسه روانو او خېجو به څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 26 جنوري باندې د فخر افغان فخر ایشیا باچا خان بابا او خان عبدالولی خان بابا دا هغوی کلیزه ده او د هغې کلیزې په حوالې سره د پارټۍ دا ټول اکټیویټیز او دا ټول پروګرامونه روان دي د دې نه ورځ مخکې په دې سوراب ګوډ کې موږ مخکې ارګنایزینګ کمیټي اناونس کړې وه او موږ دې نه مخکې UC2 اناونس کړه دغه شان دا UC1 چې کومه ده دې کې د پارټۍ زاړه ملګري هم دي نوي هم دي او مرګري کار کول غواړي راتلل غواړي دوی واسې بای سره رابطه کړې وه زه په کلي کې ما دې ته ویلي وو ما سره د دې UC نه زاید او نور مرګرو هم رابطې کړې ما چې انشاءالله موږ درشو او بیا به موږ ستاسو دا کمیټي اناونس کو او د کمیټۍ نه پس چې کله تاسو موږ ته چې کوم قاعدې قانون دي زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ هغه پوره کړل نو موږ به انشاءالله ستاسو واټ بیا اناونس خدا خبرې اوس وروستو دي هغه د تبلیغیانو خبره ده کاغیم چاته ودرېږي او سوال کوي تبلیغ والا نو ورته وایي یاره را سره 4 میاشتو له لاړ شه را سره 40 ورځو له لاړ شه بیا ورته وایي ضرور را سره 3 روزې له لاړ شه خو چې 3 روزې نه مو دي ورته وایي ضروره بس راځه په نقدو کې را سره دی جمعات ته ورشه او بیان کېږي چې دا بیان وورو نو اوس په دې ټایم هماغه موږ هم تا ته وایي چې په نقدو کې چې دا څومره ملګري دي په 26 جنوري باندې دا جلسه ده دا پروګرام دی تاسو به ټول خپله تیاری کوئ او برپور طریقې سره به یې کوئ او بله زما دپاره ستاسو دپاره او ستاسو په وجه باندې دا کمی زما ملګري ټول محسوسوي که کله هم داسې څه ایونټ یا څه پروګرام وي نو زه کوشش دا کوم که زما څومره هم کارونه وي څومره هم غمخواه دي او زه هغه په کلي کې پرېږدم او هغه ایونټ له او هغه پروګرام له ځان را رسوم ولې چې دا ستاسو د ټولو ملګرو هغه خلوص دی دا ستاسو د ټولو ملګرو هغه مینه ده چې تاسو په دومره خلوص او په مینه باندې ما ته دا ټول ملګري ټلیفونونه کوئ او راته وایئ چې صدر صاحب راشه پروګرامونه روان دي نو بیا ستاسو هغه خلوص او مینه زه غورځولی نه شم نو زه لازمي ځان را رسوم او ستاسو په مخ کې دي چې کله نه زه راغلی یم نو که موږ سهار 7 بجې راوځو که 8 بجې راوځو نو د شپې په موږ باندې 2 بجې هم شي 1 بجې هم شي 3 بجې هم شي خو موږ ورک جاري ساتلی دی چې کوم ملګري موږ را بللي یو موږ راغلي یو نو موږ وله ځان را رسولی دی دغه شان زمونږ پرون چې کوم دی هم ستاسو دا پروګرام و ستاسو د ملګرو دلته موږ راغوښتي وو راته ویلي وو چې راشئ دغسې نورو ملګرو موږ راغوښتي وو زمونږ د سبزی منډۍ صدر سمیع الله بھائی هغې هم راغوښتي وو خو چونکې پرون زمونږ یو غونډه وه د ضلعې په دفتر کې مشران راتلل او هغوی سره زمونږ ناسته وه نو موږ دا پروګرامونه نن ته کړل نن هم زه تاسو ته دا وایم چې څومره ملګري یې ټول ملګري به ټیم ورکوئ اوس وخت نشته وخت ډېر کم دی موږ هم چې کوم دی نن شپې پورې به چې کوم دی چې څومره پروګرامونه دي هغه به کوو چې کوم یوسیانې پاتې دي د پرچم کشۍ نه یا د پروګرامونو نه
هغې ته به هم زه دا خواست کوم د دې میسج به ورکوم چې بھئی هغې دې هم زر تر زره خپل دا پروګرامونه وکړي په دې سیالۍ کې د دې نورو ملګرو نه شاته پاتې نه شي. تاسو ټول ملګري به سبا 5 بجو نه پس ولې چې پرچم کشایانې زمونږ د یوسیانو پروګرامونو ارګنایزینګ کمیټو پروګرامونو زمونږ په یوسیانو کې میټینګونو زمونږ په خپلو کې ملګرو سره میټینګونو زمونږ به ट्रांसपोर्ट वाला सरा झंडो वाला सरा बैनरों वाला सरा दे टोलो सरा दा मामलात रवान हमंगा समरगरो क्लो सच्ची कम पाती दी नो सबा 5 बजो न पस कि सुमर मरगरी दी दा द सूबाई सदर एकामात थी और द सूबाई सदर हुक्म दे नमंगा दा पाटे वर करियो और ब्या जमंगा जिला चे कमदा दा मेजबान जिला दा मेजबान जिला दा चे जमंग पर जिला के दा प्रोग्राम दे मंगा 2 जिल्लो था यो सुभान भाई और यो ज मंगा 2 सदरान होता जना ग्राउंड वाला शवे दे ब्याज मंग द द्वानो द जिल्लो सेक्रेटरियान होता चे कमदेल त ड्यूटी लगे दले दा चे सबा 5 बजे ना गुया गल तकी नुत्ता सो मरगरीम सबाला तैयारे होके मंग बासिम दल तराजू आगल तबमजू दलतम प्रोग्राम दे जमंगा मिलमाना रवान दी द पुख्तनख्वाना द हर सीमेना द हर जिले न रवान दी द मंग जिले त चागा कम पुख्ताना कम मरगरी दा रवान दी द अगीम जमंगा मरगरो दलता पर समझे मंडे के प्रोग्राम में खेदे इंशाल्लाह जबा गेलम दल राजम मगबम अटेंड को खुत्ता सुन तैयार हो के बोले जे दा मैसेज पदे जरिया वर कोमा कि सुमरम जमंगा द जिले वाडू नदी अब द 5 बजो न पास बाइक रैलियां ने कई और गरीबा सीधा जना ग्राउंड तजी आगल तक कमेटी में शाह से भी तश्कील करे दा जमंगा मरगरीबम नास थी और बाकायदा बदा हर यूसी दा मरगर वालते एंट्री की जे दी पर कम तादाद के रालल सुमर रालल कम अज कम जे नोर मरगरी पर कारूनों के लगिया दी दा 5 पेता का जान जना ग्राउंड तलाड़ से अल तखपल हाजिरियों के तखपल यूसी दा तरफ हाजिरियों के पदे खार के बदा पतो लगी जे तासु दसरो झंडो सरा दसरो टोपो सरा रावते हैं और जना ग्राउंड तदे जना ग्राउंड न ब्यारा दे न दे न बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट निश्ता हर सड़े ब तपोस कई कि दा सरो टोपो वाला सरो झंडो वाला वले रोती दी दा यो द बल न ब तपोस कई न दा मैसेज बजी कि दा बादशाह खान बाबा द वली खान बाबा कलीजा दा बरसीदा दा गे द वजन रोती दी तो सबाल अब इंशाल्लाह टूल यूसियानो वाला दगा कार कवे दगल तबजे आगल तबाजिरी कवे और जमंग हम चे सब प्रोग्रामों दी अगम मंगा बस रा गुंड कड़ी दी रा मुख्तसर कड़ी दी सबाल अदा का मिलमनो दा प्रोग्राम दे स्तासो दा प्रोग्राम न पस उस मावाइसो का द देन पस पर दो जम पालवान गोड दा पालवान गोड न पस पर ब्याज खपले जड़े सब्जी मंडे तजम अल्तमर गुरुरा गुफ्तियु नो दा टोल मामलात और दा टोल तैयारियां ने दगे कलीजी दा पार दी ब्याज ता एम खबर अदा हुकम चे दा स्तासो दा टोल वर करो पर ज़हन की स्तासो पर सोच और फिक्र के दा यह खबर लाजमी रावस्तल वाड़म माँ द डिस्ट्रिक्ट पर पेज बांधे और सूबाई सदर शाह साहब जमंगा मशावरती कौंसल के आगा मैप आगा नक्शा द जलसेगा आगे वर करे दा ब्या माँ आगा पर डिस्ट्रिक्ट पर पेज के वर करे दा ब्या माँ टोल सदरानु तवीली दी चिदे बांधे खपल टोल मरगरी पे के अगी पे आगा टोल मरगरी पे कड़ी दी पर जलसागा के चेकम दे जमंगा हर जिले बखपल खपल जई मंगा चे सुमर मरगरी उद जिले दा मा ऐलान करे दे मा ठोल मरगरो तवीली दी और दा मंग सूबाई सदर सरम दा कमिटमेंट शेवे दे दा खबर करे दा चे मंग सुमर मरगरी का द जिले सदर दे का सेक्रेटरी दे का मंग दा सूबे चे कम मरगरी दी या मंग दा सेंटर कमेटी मरगरी दी मंग ठोल बता दो सर अल्हम्दुलिल्लाह प पेंडाल के मौजूद आयु मंग बता दो सर उमल तनासियु कतासु पकुरसे केने मंग बद सर पकुरसे नासियु कतासु पजमक केने मंग बद सर पजमक नासियु मंग बता दो सर पेंडाल की इंशाल्लाह मौजूद आयु और दागे वो जुहाद दादी चे कम जे द जिले मरगरो त टाकले शेवे दे प आगा गजे के बा द खपल जिले मरगरी तासु कन्विंस कवे और अभी बा आगल तक के नवे अगी के वो चेल जू बोल जू बजान सर दे हर यो मरगरे यो यो बोतल बरा वाली 2 घंटे भाई 3 घंटे भाई जान सर चढ़ेरा वाले मुंपली रा वाले बल सरा वाले अल तब मंग कीनू मंग बदे मशरानो दा खबर औरू दा मंग चे दे दुमरा 3 म्याश्तो न लग्या यो दा कम स्तड़े कहू और दा गे मेन मकसद दा दे चे दा कम मशरान राजी जमंगा मरकजी सदर एमल वली खान रा रवान दे दा सर खपल पूरा टीम रा रवान दे
هغه پوره ټیم او د هغې خبرې به موږ اورو چې د هغې هغه خبرې موږ اورو موږ ته به میسج میلو شي د مخکې دپاره نو په دې مې پیولی چې په جلسهګاه کې به زموږ خپل ځای موږ به هغلته کښېنو د تګ به هم هغه طریقه یې موږ 3 بجې ټاکلي دي زه به بیا هم په وایس کې وایم خو ستاسو د ملګرو په علم کې زموږ ضلعي آفس چارسده هاوس مین یونیورسټۍ روډ دی تاسو ته پته ده موږ هر پروګرام لا هر ایونټ لا د هغه ځای نه وځو موږ 3 بجې ټایم ورکړی دی 4 بجې موږ غوښتي یو جنا ګراونډ ته نو موږ ته جنا ګراونډ نږدې دی چې 3 بجې موږ هلته راغونډ شو نو انشاءالله 4 بجې به موږ په جنا ګراونډ کې یو په هغې کې به ناوخته کوئ نه د نظم و ضبط په خیال ساتئ د خپلو ملګرو به خیال ساتئ د ګاډو د لګېدو د موټر سایکلو د راغورځېدو د دې هر یو شي به خیال ساتئ چې داسې څه بدمزګي ونه شي چې په موږ باندې دا پروګرام یا دا ملګري ډسټرب شي یو بل سره به په مینه په محبت باندې انشاءالله راځئ او د ضلع د دفتر نه به موږ هغه ځای نه وځو موږ به پنډال ته ځو چې څومره سینیر ملګري دي اره د میسج په ترو مور یا به ولاړي تاسو ته به ویلکم کوي تاسو به هلته په خپل ځای کې کښېنئ کم ملګري چې نه دي خبر هسې نه په یو ځای او په بل ځای دي جلسه خو هم زموږ ده خو چونکې د مشرانو دا اقامات دي چې هر یو ضلع له خپل خپل پاکټ ورکړی دی هغه به هلته کښېني خپل ضلعو نمایندګي به کوو نو تاسو په ټوله خبره باندې الحمدلله پیش وئ د دې نه پس که بیا هم څه میسج راځي زه به دې ملګرو ته په وایس کې کوم چې ما سره کوم په ډسټرکټ کې دي دی به تاسو ته وایي او که بیا هم په کوم ځای کې تاسو ته څه مشکلات دي څه خبره وي زما پرسنل نمبر هم شته بیا چې کوم دی وټساپ هم شته بیا ستاسو ګروپونه هم شته دی ګورم په هغې کې هم تاسو ویلي دي نو زه بیا په یو ځل باندې د UC1 د ټولو ملګرو د ټولو ورکرانو د ټولو کارکونانو زاهد بھائی د ټیم دا چې کوم تاسو ملګري وټاکل دا 9 کسان ارګنایزینګ زه به تاسو نه دا امید لرم چې تاسو به موږ له یو بهترین ټیم راکوئ یو ښه ټیم به راکوئ چې هغه موږ سره کار وکړي هغه موږ دا پارټي او دا قام په مخ کې بوځو ډېره مهرباني خوشحاله وبادي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو د مخه زه دا نوي ټاکلي ارګنایزینګ کمیټۍ چیرمن ته او وایس چیرمن ته او د ده ممبرانو ته مبارکي ورکوم او د دې څخه دا امید لرم چې دوی به په ډېر خلوص په ډېر محنت سره په ایمانداري سره یو ښه د UC1 سوراب ټون یو ګلدسته په پارټۍ کې یو دی ګلدسته به ورکوي چې هغه د پښتانه قام د مظلوم قام د پارټۍ په آیین کې دننه خدمت وکړي او ښه نوم روښانه کړي نورې ټولې خبرې خو صدر صاحب وکړلې زه یوه خبره وتې ته خبره اضافه پکې کومه چې پر 25 تاریخه په دې پروګرام کې د مرکزي کمیټۍ اجلاس هم او په دې کې به دا بحث مباحثه کېږي چې په صوبه سند کې 50 لکه پښتانه خاص کر کراچي کې پاتې کېږي د دې د بچو د مستقبل لپاره د دې د تعلیم د مستقبل لپاره د دې د صحت لپاره به هم پر دې خبرو باندې خبرې کېږي بحث به پر کېږي یو اعلامیه به جاري کېږي د هغه نه پس بیا به 26 تاریخ به دغه جلسه خو په جلسه کې وروره دا کومه جلسه چې موږ کوو یا دا کوم مشران چې دا کوم غالي اوس کاږي د باباګانو د کلیزې په نامه باندې د دې څه نور مقصدونه مقصد مې دا دی چې موږ په کراچۍ کې دا پښتانه چې پراته دي موږ د پولیس ډېر تنګ یو زموږ د بچو د مستقبل داخلي نه ملاویږي زموږ د پښتانه د ګلیانو څه حال دی زموږ د پښتانه د صحت څه خیال دی نو د دې ټولو د مسایلو د حل کېدو دپاره به موږ وروره دا جلسه هر پښتانه ته به وایست هر پړوس ته به وایست و هر دوست ته به وایست که هغه پښتون که سیاسي که غیر سیاسي هغه به دا جلسې ته راځي ولې چې موږ به خپل قام ته و د ادارو ته و د صوبه سند حکومت ته و دنیا ته دا ښکاره کوو او دنیا دا مني چې په کراچۍ کې اول آبادي په لحاظ زیات قوم د مردمشماري د ریکارډ مطابق 1 کروڑ 10 لک اردو سپیکینګ دی او 50 لک چې دی هغه خالي پښتانه دی نو د دې دپاره عوامي نشر پارټۍ د پښتون د حقوقو چوکیداره ده که هر پښتون باندې تکلیف راځي که په هره پارټۍ کې د NP له راځي
پر ده تکلیف راځي خو بیا هم الحمدلله موږ په هغه غازیانو کې خپل ادنا کارکون په حیثیت باندې په هغه کې چې موږ خودغرضه نه شي څوک په ایم پي کې هغه خودغرضه نه وي ورور چې چا پر خپله خېټه درد دی هغه به یا په پیپلز پارټي لځي یا به دا نور مختلف پارټیان لځي ولې ده د خپلې خېټې غم اخیستی دی موږ د خېټې غم نه یې اخیستي وروره موږ د قام د بچو د مستقبل غم اخیستي یو انشاءالله د خپله ځانه به حسب توفیق چا څوک قرباني وکړي هغه به موږ ورکوو نو د تاسو ټول څه دا خواست دی چې ټوله محله سره په یو ډېر غټ تعداد باندې به ټوله پښتانه راغواړئ دا بیا نه ګوري ورور که ته سیاسیان یاست که غیر سیاسیان یاست که د خپل کاروبار تحفظ غواړئ په کراچۍ کې که ښه روشن مستقبل غواړئ په کراچۍ کې که ښه بقا غواړئ په کراچۍ کې د پښتانه ده نو لهذا د دې دپاره به هر سړی په دې جلسه کې دعوت ورکړي د ټوله پښتانه به راځي ډېره مننه